الله وبرکاته. عزتمندو موږ به نن تاسو ته د بسم الله شریف یو مختصره وظیفه ذکر کوو. وظیفه مختصره ده لیکن ډیره مجربه ده، خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. وظیفه ده د ناګهاني مصیبتونو او آفتونو نه په امن کې. چې څوک د بسم الله شریف ورد کوي نو دی به د ناګهاني مصیبتونو او آفتونو نه په امن کې وي. او هر شپې چې 21 کرته وي نو دی به چې کوم دی د غلا او د ډاکې نه محفوظ وي، یعنی په ده باندې به غله او ډاکوان نه راخیږي. بل دا چې دی به د شیطان د اثراتو او د وسوسو نه محفوظ وي، او بل دا چې دی به د پیریانو د اثراتو نه محفوظ وي، او بل دا چې دته به ناګهاني مرګ نه راځي. یعنی یو انسان ته چې ناګهاني مرګ راشي هغه نه کلمې ته جوړ کړي، هېڅ ته ته جوړ نه کړي، بس د دنیا نه دغسې لاړ شي. دی به د ناګهاني مرګ نه چې کوم دی محفوظ وي، او دی به د ټولو ناګهاني مصیبتونو او آفتونو نه محفوظ وي. او څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم 313 مرتبه وي، خو د دې نه مخکې به هم درود شریف وي او وروسته هم 11 پیره درود شریف وي، او بیا دې 313 مرتبه د بسم الله الرحمن الرحیم وي، الله جل شانه به دته په ښایسته ځای کې رشته ورکړي، او په ښو خلکو کې به ورته رشته الله جل شانه ورکړي. یو ډېر مختصر عمل دی او ډېر مجرب دی چې موږ تاسو یې په خپله زندګۍ کې راولو او موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو. انشاءالله الله جل شانه به موږ د دې په برکت سره د ډېرو مصیبتونو او آفتونو نه په امن